کپن به په خپل سر تړم انشاءالله جلسې له بدم نه مې پولیس ودرولی شي نه مې یو محکمه یو اداره یو کس د عمران خان د محبت او د عمران خان د ولاړ نه مې یو کس هم نشي رسته کولی. په دې ملک قانون نشته، عدلیه ته باید عدلیه راکړي، عدلیه دلته کې نشته. پیریانو ماماګانو د اتکړو او د دې خرڅکندو چې خرڅکندو یو شي نه موږ نه یېرېږو. دې موقع باندې به صرف او صرف دا ووایم چې د 400 ورکر متعلق تاسو تپوس وکړو. د 400 ورکر خوش قسمته دی، د 400 لیډرشپ خوش قسمته دی. منګه ټولو په شریکه باندې د خان صاحب په جدوجهد کې حصہ واچوله. دا د یو دوه ورځو جیلونه څه دي؟ هغه په دې عمر کې د عالم اسلام دپاره د رول آف لا دپاره یعنې ذاتي هیڅ قسم اختلافات نشته. د بادشاهانو ژوند دی چې دا جیل تیری دا د چا دپاره؟ زمونږ دپاره تیری، د دې عوام دپاره. موږ په ځان باندې فرض کړی دی موږ به دا تکلیفات تیرو د هغه شانه بشانه، که هغه جیلونه وي، که هغه هر قسم مصیبتونه وي. ورکر په ځان باندې چورلټ سوی ورته واجب کړی دی، فرض کړی دی. الله تعالی دې داسې وکړي چې قوم بیداره شي، قوم ووټ ورکوي، خو چې خدای پاک دونه مهربانه شي چې دوی په دې پوه شي چې نن د دکان د کلاوېدو ورځ نه ده، نن خان صاحب سره د ودرېدو ورځ ده. نو چې کله د قوم په دې باندې پوه شو، پاکستان تحریک انصاف ته د ووټ کمی نشته دی. انشاءالله راتلونکي حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف دی. زمونږ جګړه هم په دغې ده چې امتیازي سلوک دی نه کېږي، ناروا سلوک دی نه کېږي. د پاکستان ټولو پارټیانو ته، د پاکستان ټول عوام ته په یو نظر دی وکتلی شي. موږ له چې کله اجازت میلاو شو کولو د جلسو، تاسو ته به پته ولګي چې بیا مینار پاکستان څنګه ډکېږي، د 400 چوکونه او ګراونډونه ډاګونه څنګه ډکېږي چې ورته پته ولګي چې جلسې څه ته وایي. نن چې دا خلک راغلي دي تاسو ټول ته پته ده چې پی ټي آی په هغې کې دا کوم نو مې واقع شوې وه، هغې کې هغه ګرفتار شوی دی او ضمانت یې منظور شو. دا خلک راغلي دي او دا کومې دعوې چې شوي دي، زه یو ستاسو د ویډیا په یو ساده خبره کوم چې زه قسمیه او کلمه دا وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې موږ او شکور خان که موږ په 9 مۍ باندې روت یو، موږ هېڅ داسې هغه نه دی کړی چې موږ اور لګول یا موږ پوره موږ احتجاج کړی دی. خو چا چې په موږ پرچې کړي دي هغه خلک د قسم او کلمه قرآن طلاق تیر کړي چې او دوی موږ په جیز نیولي یو. دا پرچې دا ټول ناجایزه شوي دي. موږ تحریک انصاف نوم یې ورکړ، هغه کې دې کې هېڅ داسې دغه نه دی کړی او انشاءالله هغې غټ دا راغلی چې موږ ته بیل میلو شو او شکور خان به انشاءالله دا رغو شي. زمونږ که په دې کې بیا حکومت راغی، زمونږ د پارټۍ منشور دا دی چې موږ به ړومبی دغه عدالتونو دې شو اصلاح به کوو. چېرې دا چې کوم داسې به ډېر خلک چې غیر قانوني او بغیر داسې چې بغیر جرمه باندې عدالتونو جوړ کړي پراته وي. موږ دا وایو چېرې دلته د قانون حکمراني جوړه شي او د آئین باید دستوري قایم شي. ځکه دا ناره زموږ تحریک انصاف ته او زموږ د مشر دا راغله چېرې هر یو شی کېږي نو قانون مطابق دی کېږي. که های کورټ چېرې هغوی ته بره نه اوس چېرې دا څومره عدالتونو چې بره نه واته چېرې نو دوی ته یو انفارمیشن او میسج راځي. نو کله چې دا چې کوم دی میسج راځي چې هغوی نه غواړي نو عدالتونه ټول بې بسې دا بې اختیاره دي. نو دغه زه نشم ویلی ځکه چې پولیس چېرې نو هغه الرډي چېرې نو هغوی ته بره نه آرډر میلاویږي، حالانکې پولیس هم په دې پوهېږي چېرې دا ټول بې ګناه دي، هغه هم مجبوره دي. په دې ملک قانون نشته، عدلیه ته باید عدلیه راکړي، عدلیه دلته کې نشته. همدې عدلیې چې مجرم ګرځولی دی اوس هماغه لاندې عدلیه چې دی اوس یې وایي چې دا بې ګناه دی. نو موږ دغه وایو چېرې په دې ملک کې د قانون حکمراني جوړه شي. زما نوم محمد علي دی او پړانګ انسټیټیوټ سره مې تعلق دی، پی ټي آی ورکر یم او دلته راغلي یو زمونږ ببرشیر کنګ اف 400 فضلي شکور خان لا منسټر به انشاءالله درنګ ساعت یا جیل نه بهر راوځي، هغه استقبال له راغلي یو او یوازې شکور خان نه زمونږ د پی ټي آی نوم یې ورکړ، که هغه عهدهدار دی، که هغه کارکون دی، که هغه د ضلعې په سطح دی، که د صوبې په سطح دی، که مرکز زمونږ درون دی، په موږ باندې ګران دی او د دې امپورټډ حکومت او د دې پیریانو ماماګانو د اتکړو او د دې خرڅکندو چې خرڅکندو یو شي نه موږ نه یېرېږو. انشاءالله عمران خان سره ولاړ یو په نرمه کې په سخته کې تر څو پورې چې دې بدن کې ساه وي انشاءالله عمران خان سره به ولاړ یو. هوا جیل مې تېر کړی جیلونه خو شیخ رشید خبره وي خط کې ہمارا ځای ورخو جیل ہمارا سسرال ہے دې جیلونو مېلونو نه موږ نه یېرېږو. او د دې دا کې چې کوم پارټۍ دي که نه چې راسره او ماښام 2 کسان بوځي په 200 روپۍ هغې ته هم دا میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ جلسې ملسې مه کوئ،
خلک راولل ورته ویل دلته په غازي ګل بابا کې جلسه ده بیا ډمانو ډاک ته بوځې نو ما ته وګوره جلسې چې کوم دي دا پی ټي آی نه زده کول او د دې د کراوډ چې کوم دی دا ریکارډ دی او انشاءالله یې کوډ اجازت ورکړي زموږ مشران مو جلسو دا اعلان کوي او دې ته به موږ ښایي د 9 مهینه پس وي عوام پی ټي آی نه ټول لاړل نو دې ته به موږ ښایي چې پی ټي آی کې څومره قیادت پاتې ده څومره پکې عوام پاتې دي زه به عمران خان چې کوم دی هغه چې کمیشن دی په هغې باندې زموږ په دې پوره کې پی کې ډېر کسان دي خو زموږ په دې علاقه کې چې کوم دی فضل شکور خان دی زه فضل شکور خان هم سپورټ کوم زه عمران خان ورکر یم حقیقي ورکر یم انشاءالله تر څو پورې چې پی ټي آی وي او زما په بدن کې ساه وي انشاءالله عمران خان زنده‌باد چغې به وایم انشاءالله ماینس عمران خان اول کې دیم نشي دا ټول منګرت او دا میډیا تاسو ته به ښه پته لګي نن سبا سوشل میډیا باندې الکترونیک میډیا باندې چې کوم هر څه چې دا دهشتګردو تنظیم دی او دا ملک خلاف دی دا 150 روپے پیکیج چې کم دی 150 روپے د 10 ارب روپے هغه بګوړه چې نن پرونه راوستو په هلیکاپټر په ګونې نوستله 150 روپے پیکیج نه بګوړه یاري دی دا میډیا او چراغي دونه خو منخوص انسان دی چراغ نو بال ته په ورکینګ باونډري باندې بیا اشتعال انګیز او دا پایرنګ او دا کیسه قطاری بیا شروع شوې یاره ان شاء الله دا کې بیکل او موږ راشنغر خلک یو پښتانه یو ان شاء الله کپن ما په خپل سر دړم ان شاء الله جلسې له بدم نه می پولیس وترول شي نه می یو محکمه یو اداره یو کس د عمران خان د محبت او د عمران خان د ولاړ نه یو قسم نشي رسته کولی ان شاء الله تر اخره پورې عمران خان سره ولاړ دا په دې لاره کې زه خبر شوم د اوسه کې د ګاډي څه ته ولاړ دي ویل فضل شکور خان نیولره مو په څه نیولره په غلا نیولره څه زیاتای شوره زیاتره د موسی کې غریبانو سره ما څلور ځکیږي غخونه په خبر کې وبسري او سرکاري هسپتال ته زما څه چار باندې رقم وکړ دا غریب بل ورځي ما ته خیال کوه بل ورځي د مو ځای سره بیت خانه راغلو فضل شکور خان راغلو دا د غریبانو مرګلري مو دا راتي حکومت دغه حکومت سره منونه دا د اسلام په حق سره دینه دا د مو د غریبانو شاهد دا د مو د غریبانو خلک دي نه زما خدا دوی پیره او شپږ شپې په کې دینه مخکیم کړی تازه شو بیا مې پکې دوه کړو بیا هم وته تیار یم د مشران سره بیا زم او پاکستان تحریک انصاف هم زنده‌باد